ستا دعا چرا سروي دارنا چرا سروي حامدا ومصليا اما بعد. زما عزیزانو، نن در سره یو بل مشهوره مسله شریکوم چې هغه مسله د جمعې د ورځې مبارکباد ویل. ډېر خلک په دې کې اخته شوي دي چې کله د جمعې په ورځ باندې سهار موبایل نت کولاو کړي نو په فیسبوک باندې م راخوشي وي، په یوټیوب باندې م او په واتساپ باندې په سټیټسو باندې چې جمعه مبارک جمعه مبارک. نو آیا د دې جمعه مبارک باره کې زموږ مفتیان اعظامو څه فرمایلي دي او زموږ علما کرام څه فرمایي؟ محترمو، ډېرې فتاوی خو داسې دي چې هغې ورته بدعت ویلی دی. نو که دې ته مونږ سوچ وکړو د جمعه مبارک ته په دې مسله باندې محترمو ښه ځان پوه کړي. هسې دا الفاظ ویل چې جمعه مبارک، یقینا د دې څه قباحت نشته چې جمعه دې ستا مبارک شي او ستا د جمعې ورځ دا د برکت والا وګرځي. اولا کې د جمعې ورځ د برکت والا ده، خو به هر حال دا خلک نن سبا د جمعې په ورځ باندې داسې وایي لکه دا د شریعت یو حکم دی او ډېر خلک د شریعت یو حکم ګڼي او دا کار یعنی جمعه مبارک دا نه نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې او نه د صحابه او نه د تابعینو او نه زما په خیال 100 کاله وړاندې دغه خبره وه. دا اوس د دې د 2000 دا پیداوار دی، یعنی د دې نوې زمانې. نو د دې نه ځان وساتئ محترمو، ځکه زموږ ډېر خلک هغې خو به دا و چې زموږ د شریعت حکم دا نه ګڼو او هسې بس د خوند دپاره او د برکت یو دعا په تور باندې دا استعمالو. خو نه محترمو، تاسو خو د دعا په نیت باندې وایي، خو ډېر خلک به وروسته داسې وي چې هغه به دا ګوري چې جمعه مبارک دا کشرانو آینده کې به دا د جمعې د ورځې یو حکم وګرځي، لکه د جمعې د ورځې مثلا غسل کول، جمعې دپاره تیاری کول، دغه رنګ یو خلک د جمعې مبارکباد بیا ورکوي او یو بل کره به ځي چې د جمعې مبارکۍ له ورځو. نو د دې نه ځان وساتئ. اگر چې د الفاظ غلط نه دي ټیک دي، خو دا د جمعې په ورځ استعمالول نه دي پکار، ځکه دا که څوک په دې نیت باندې کوي چې دا د جمعې په ورځ باندې لازمي دی او په دې باندې موږ ته ثواب میلاویږي، که دا څوک ونه وایي نو هغه ته خلک بد رد وایي چې لکه ته د جمعې ورځ ستا خوښه نه ده دا وغه. نو په دغه واجب باندې زه تاسو ته دا عرض کوم چې د جمعې د ورځې مبارکباد دا یو بل ته مه وړاندې کوئ او د دې نه ځان وساتئ. تاسو به خبر به هم نه یو، خو ډېر خلک به د دې نه غلطه سره خلي، بیا به یو بل ته د جمعې د مبارکباد وایي او دا به یو جز وګرځي د شریعت او د جمعې د ورځې او وروسته آینده چې کم نسل روان دی هغې به دا بیا وایي چې دا زموږ د مشرانو یو حکم دی او د شریعت حکم دی، هغې به پرې عمل کوي او یو په غټ بدعت کې به اخته شي. نو دا بدعتونه هم دغه رنګ پیدا کیږي چې په ابتدا کې ورته خلک توجه ونه کړي او په ابتدا کې خلک وړوکي شان کار وګڼي چې خیر دی مړه دا څه خبره ده. خو نه محترمو، د شریعت نه د دایرې نه بهر کار کول دا مونږ له پکار نه دي. مونږ د شریعت د دایرې نه بهر د هر قسمه کارونه مونږ منع کړي یو، که هغه د ثواب کاري او که بد کاري مونږ منع یو. که د ثواب کارم کې خو د شریعت په دایره کې نه کې نو یقینا دا کار معتبر نه دی. نو دی وجې نه ستاسو ته ما دا عرض دی چې د جمعې د ورځې مبارکباد ویل یو بل ته او دا په میسیجونو باندې یا په واتساپ سټیټسو باندې دا مه پرېږدئ، ځکه د دې نه به خلک غلط تاثر اخلي او کیدای شي ډېر خلک به دا وایي چې دا د جمعې یو حکم دی، څوک خو د شریعت نه خبر نه وي نو بیا به دا د شریعت حکم ګڼي او دا به لازم به ګڼي او بیا چې څوک دا نه کوي هغه پورې به بیا بد رد وایي چې دا وګوره د جمعې د ورځې مبارکباد نه وایي. نو دا مې تاسو ته گزارش دی چې دغه رنګ د وړو کارونو نه ځان ساتئ، نو الله تعالی به موږ په دنیا هم کامیاب لري او په آخرت باندې، او الله تعالی دې موږ ټول تاسو د دین تابع جوړ کړي او په دین باندې پوره د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.